سورۃ دوحا تاسو وګورئ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چند ورځې وحی منقطع شوه، چند ورځې وحی بند شوه، جبریل علیہ السلام مبارک بچه د کوم معمول مطابق تا او راته رانغی، الله جل جلاله عاشق و معشوق رامزیست کی کرامن کاتبین را خبر نیست. وی چې د عاشق او معشوق په منځ کې داسې اشاری چې باغې باندې کرامن کاتبین هم نه پوهیږي. معشوق محبوب علیہ السلام دی او عاشق الله دی. ولیا جبریل علیہ السلام لګ لیټ کدا د الله او د محبوب په منځ کې اشارات تی دا باغې باندې سره پوهیږي. بس رانغی اعتراض یو کدویم کفار سووی ان محمدن ودعه ربه وقلا، چې کله دا اعتراض وکړه چې محمد علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاړ الله پرې خود رب ور سره یاری ختم کړه، اسی بیوی چې زما محبوب ما، اسی بیوی چې زما باندې الله عاشق دی پرې خود وقلا او دشمن یې دی. دا خبره یې خور کړه بس رب خوم رب دی. هغه چې وحی بنده وا څه حکمت ته وجنه بنده وا، دلته چې پس مکه باندې اعتراض وشو چې الله رسول الله پرې خود، الله رسول الله مبارک سره دشمنی نعوذ بالله وکړه چې دا اعتراض یې وکړه. قسم دی رب صرف دفاع نه کړي، قسمونه ورته خړلې دي. والضحى یا رسول الله زما د قسم استا سپین مخ مبارک باندې، واللیل اذا سجا زما د قسم استا پتور زلف باندې، ما ودعک ربک وما قلا، نت رب پر خودی او نستا رب دشمن دی یا رسول اللہ. ډایرک کیا قرآن کریم کې رد وکړه په دغو خلکو باندې، ستا مړه دومره سپین او ښایسته مخ مبارک به دی او ستا به رب پرېږدي، دومره ښایسته زلفان به دی او ستا به رب پرېږدي. ستا په مخ باندې قسم، ستا په زلفانو باندې قسم، ما ودعک ربک، نه ته رب پرېښودی وما قلا، او نه رب د ستا دشمن دی. مخکې څه ورته فرمایي بلکې وللآخرة خیر لک من الاولی، دنیا بسی قسم دی چې کوم آخرت ما یا رسول الله تعالی ایښودی دی داسې آخرت نه په انبیاو کې د چا شته، نه په رسولانو کې د چا شته، نه په عامو کې د چا شته، نه په خواص مقربینو کې د چا شته، نه په اولینو کې د چا شته، نه په آخرینو کې د چا شته، نه په ذاکرینو کې د چا شته، نه په عابدینو کې د چا شته، نه په صائمینو کې د چا شته، نه په قانتینو کې د چا شته، نه په دنیا کې د چا شته یا رسول الله، نه په عقبا کې د چا شته یا رسول الله. چې کوم آخرت مستا د پاره ایښودی دی، دنیا بچی دنیا خورا اسم خیستاو د بادشاہت والا دا، خو آخرت تم داسې آخرت د هیچ چا نشتا، ایچا څنګه آخرت چې دستا دی. اور تفرمائی ولسوف یعطیک ربک فترضی، او یا رسول الله مبارکه دومره څه بدله درکړم، دومره څه بدله درکړم، دومره څه بدله درکړم یا رسول الله چې ته به ووایې چې بس ته رب زه درنه رضا شم، راضي به دې کړم. خو رسول الله مبارکه ورته خبره کړې چې ربا تر هغې پورې به راضي زم نشمه چې یو یو امتي دراله بخلی نی او جنت ته راله نی داخله. آیا د دې نبی ذکر به نه کوو؟ د دغسې نبی چې ټول درې شپېته کاله یم ستا دپاره، رب سره په عرش باندې م هیر نه کړې، ته ورته یاد کړې، په قبر کې م ستا یادوي، قیامت په ورځ باندې م تا غواړي، جنت کې م تا غواړي. داسې نبی په ذکر باندې مونږ ته خلک یې چې ماته څه ووایه، وایي چې ماته دلیل ووایه. دا ډیره د افسوس خبره ده. نو دی وجه نه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره شان دی.